او باب العلم ورته ویلې دی چې علي صاحب د علم دروازه ده. انا مدینة العلم وعلی بابها. او د حضور دی ونه وی چې د حضرت حسن او حسین پلار یم، دی ونه وی چې د بیبي فاطمه خاوند یم. وی تسو کې مننتا تسو کې او تسوي ما انا الا رجل من المسلمین. وی زه یو نو بل سنیما د مسلمانانو کې یو سړی بس یو عام مسلمان. عاجزی الله ته خوښه ده، په عاجزۍ الله خوشحالېږي، په کبر الله خفه کېږي. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وی چې په لاره ځې نو خپې د کبرجنو په شانتې موړه کبر باندې مګر څه به وکړي. نه دا ځمکه شلولی شي چې په وردن نه شي، د خدای ځمکه نه شي شلولی، او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته ورسې. حضرت لقمان چې خپل بچی ته نصیحت کوي نو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچې ګورې په ځمکه به د کبر تلل نه کې، په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه، لویي به ځان کې نه پیدا کې، عاجزي په ځان کې پیدا کې. نو په عاجزۍ الله خوشحالېږي. څومره چې الله انسان کمال ته رسوي ګورې په عاجزۍ رسوي، په کبر کمال ته نشي رسېدی. زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم بانی مبانی دی او د ټولو استاد دی مشر مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، ډېر لوی سړی و. نو د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی، دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاګردو. نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې دي، د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند. او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي، دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي. او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیایي درسونه کوي. دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته رسیږي. لوی سړی قسم. او علم اوهو د علم غر و غر چې خدای پاک دله کوم علم ورکړی، د دې له اندازه ولګوئ چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښوده، ځمکه ورته چا وقف کړه، دشت و بیابان ځمکه، هغه وخت کې چا په ځمکو څه کول نو خوب ویني خوب. د دواړو جهانو مبارک سردار په خوب کې ولید. قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی؟ وی حضرت د مدرسې بنیاد اکدم او په دې سوچ کې پروت ما چې دا آبادی څنګه وکم، د طالبانو د رهایش د اوسېدو کوټې کم ځای جوړې کم، لنګر کم ځای جوړ کم طالبانو لا، او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کم ځای کې جوړ کم، او جماعت په کم ځای کې جوړ کم چې مونځ پکې کېږي. حضرت په دې سوچ کې پروت یم، په دې فکر کې. د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم، په دې نقشه دارالعلوم جوړ کا. اوس دی خوب یې نو نبی علیہ السلام ته مخکې شو، مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ورپسې شو، حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې، دلته به دیوال وی دلته به دیوال وی، او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم دی احادیث تللېږي، او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي، او د دې لاندې به لنګر دی او دلته طالبانو د کوټو دی. مکمل نقشه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې کرښې راښکې. او لا عجیبه ناشنا دا ده چې وی نبی علیہ السلام خپې بلې خپې روان او زه ورپسې روان. دی راپاسېد د خوب نه چې راپاسېد، اوس په دې سوچ کې دی چې ما ته خو نبی علیہ السلام نقشه واچوله، خوب خو بندوي نه نو، ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نه شي، چې هغې راته څنګه فرمایلي چې اقسې دیوالونه ووام، چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې هم پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه هم پراته وو. دومره لوی سړی. زه کله ویم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي. د کمو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي. دارالعلوم دیوبند د هغې نه خدای ډېر لوی خیر خور کړی.
انتهایی لوی. په مدینه منوره کې یو لوی عالم عربي و، نو خلق ور سره ډېر ناست و. ما یو دوه شاګردانو هغې نه مې تپوس وکړه دا څوک دی؟ وایي دا زمونږ استاد دی، او سپین ګیرې، غټه سپینه ګیرې او ښکلې مزېداره. نو زه ور نږدې شوم، یاره زه ور نږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم. ستاسو استاد دی او سپین ګیرې دی او ډېر لوی سړی دی، زه به ور نږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم. نو چې زه ور سره کېناستم ما ته معلومات اخیستل. مې حضرت تاسو حدیث چا نه ویلی؟ وی زما فلان کې استاد یو عربي استاد یې راته وښوي، هغه زما استاد دی. مې حضرت د هغه استاد څوک دی؟ وی هغه ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد. بس ما غږ بیا ونه کړ. مې سند دی زمونږ دیوبند ته رسېدلی. مې شکر دا سند زمونږ شته. زمونږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث او بانی، او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدني صاحب، او د هغه استاد شیخ الهند صاحب دی. ما یې ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي، په افغانستان کې، پاکستان کې، بنگلادیش کې، او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي، برما ده او که دا نور علاقې دي، دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي. نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي. دا تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه الله ته څونه کار واغشت، د هغه استاد شیخ الهند صاحب، او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه. نو دومره لوی سړی دی، عجزي څونه ده، عجزۍ ته یې ګوره. یو ځل یو په هندوستان کې یو کلی شاه جهانپور به یې ورته وي، هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې باسونه کېدل. هندوان به م راغونډ شو، سیکان به مو، مسلمانان به مو، انګریزان به مو. نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د بحث له او د تقریر له او د مناظرې له څوک راغواړو. ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو. لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی، دا مناظره به دې وکړي. نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل. وی صاحب سخت کال موږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کوم باس کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو، نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی. نه به ته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده، وی په پلانکې میاشت کې پلانکې ورځ. وی ډېره ښه ده، زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی، د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاه جهانپور ته. چې هغه تاریخ راورسېد د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته، ریلګاډي کې به درځم، ټرین کې خلک ریلګاډي په د شاه جهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی، د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي، او لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو. لوی عالم دی. دی چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی، سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي، عالمان به م راغلي، هغه ته پته وه دا خو به زما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دي زما استقبال وکړي، او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد. یاره دا خو را باندې ښه نه لګي، قاسمه دومره لوی سړی خو نه، دومره لوی سړی. نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې منځ کې فرق و. نو دی په هغه ریلوے سټیشن باندې کوشو، د هغې نه مخکې کوشو. ریلګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دي، پکې نشته. یو ډبې ګوري، بله ډبې ګوري، لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي. چې ویې کتل دي پکې نشته. هلکه حضرت رانغی پریشانه دي چې دا خو نه ټیلیفون شته، هغه زمانه خو د ټیلیفونونو نه وه، او نو اوس مونږ تللی شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړې وه، سالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی، او دا که ته راونه رسېدې خو د هندوان او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي. چې مولا م پټ شو. مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوے سټیشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي،
نو چې کم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته او بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده‌باد چغه ووایي، نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي. دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي. نو لاره کې یو خوړ په خوړ پیاده مزل را روان دی غریب، خوړ کې چې راځي نه خوړ کې اوبه ډېرې وې، نو د پنسي اوچتې کړې وې خو بیا هم دا پرتوک ته لون شو، کمیس یې اوچت که او پرتوک ته لون شو. نو د خوړ نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې دی چې دا پرتوک خو د مالان دی، د خټم شو لوندم شو، دا به انزل غواړي او دا به اوچولم غواړي. نو که دا خو انزل خو آسان دي، زه اوبو کې به یې غوپکم، خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا زما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دی، هغوی به هم پریشانوي. نو دا چلی وکړه چې لنګ یې وواو او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کوم لوند و د خټو شوی هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوګ په دې کونټه کې ورکمه او په دې اوږه د پاسه به اوچت ونیسم نو هوا به یې وی او نور به پرې لګي نو په دې به وچي. الله اکبر، فقیرانه شان دی. سړی کم سړی دی؟ د شیوخو د مفسرینو د محدثینو استاد، هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي، د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګ په کونټه کې ورکه او کونټه په اوږه نیولې ده او نور ته یې نیولې ده او لنګ یې والې دی او غریب روان دی. خلق عالمان راغلی دي په ټیشن کې وګرځېدل، پیدا یې نه کړه. اوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه اوټ چې مخکې راغلي بل ګاډي کې، په اوټلو کې نشته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و، یاره چې اوس ورځمه دا خلک به لا پوره نیخ خوارو، خامخا به لارو کې ولاړي، راشي یو هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شه. نو چې هوټل ته څنګه ورغی هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی؟ نو د خپل زوړ نوم خورشید حسن و، دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی، زوړ نوم یې خورشید حسن. نو هغه ته هغې ته یې وایي زما خورشید حسن نوم دی او لږ ساعت دپاره یو کمره راله راکړې، په کمره کې یو بوټی خوب کوم ارام، دا جامې به مې موچي شي. نو هغې کې سم لاست مولیان ورپسې ګرځي، خلک خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته، خو چې کم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی، هلته هم نشته. یاره یو هوټل دی دې غاړه کې ودرېږې هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې، چې هوټل ته ورل تپوس به هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه، چې هوټل ته ورلل هغه رجسټر یې کته یو نوم پکې راووت خورشید حسن. وی دا څوک دی؟ وی دا دې کمره کې یو بوډا سپین ږیری راغلی دی او په دې کمره کې دی. وی شکل یې څنګه دی؟ وی نرۍ غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی دی او ملا غوندې معلومیږي، خو هندوانو. وی ودرېږئ ممکن ده چې همدا وی چې دروازې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې و. حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ټرین کې، په ریلوې سټیشن کې، او د علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله و، نو مونږ خپل شان ننښاو چې دا به لوی شان کتاب مونږ بوزو. دا تاسو څنګه راغلی؟ وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې دی ریم. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زنده‌باد چغې ووهئ. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړ.